اول خو زموږ سره ګودامن کې وړم نشته یاره بس هېڅ پته نه لګي چېرته به ځي خو بس زموږ سره بیخي څه قسمه درک د کوټې وړه چې دي خوازخیل دکانداران له ورکوي او څو دکانداران له ورکوي چې دوی چې کومې خبرې کوي نو په هغه باندې عمل پکار دی خلکو له څه پکار دي چې ته ورله ورکړې چې ته ورله یو شی ورکړې دوی بیا څه ګیلې نه کوي مینوالو د شین په بازار کې ولاړ مقامي دکاندار سره موجود دی یو طرف ته که موږ وګورو نو حکومت چې کوم دی دغه غټې غټې دعوې کوي چې موږ د عوامو لپاره دغه فنډ ویستو دومره ریلیف ورکړو دغه کوټه وفور کړه خو که بل طرف ته موږ وګورو نو د عوامو فریاد تاسو به څه واورېدلی یم یو څه به یې واورئ مقامي دکاندار سره ولاړ یو چې د دغې په حواله دوی څه ول غواړي یو طرف ته که حکومت ووایي چې موږ د اوړه چې کم دي څلور دړیزه چې کومه ده د هغې سرکاري ریټ دی 810 روپۍ یا 850 روپۍ بل طرف ته دلته کې د مقامي دکاندار څه وایي تاسو پخپله واورئ مشر دا راته ووایي چې حکومت دغه وایي چې موږ سرکاري ریټ چې کم دی 810 روپۍ دي 850 روپۍ دي خو که موږ وګورو نو 1200 1300 چلیږي او بل طرف ته وړو بحران دی څه ویل غواړئ په دغه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې زمونږ د کلي کوټه چې کوم ده هغه خوازخیله ته ورکړله و د خوازخیلي بازار ته به خلک راځي نو دلته کې یو غریب سړی راځي ځانه په 800 روپۍ بورې وړالي 100 روپۍ به د دې غلې کرایه ورکوي او 100 به د هغلې ورکوي او که دیاړۍ له به ځي او که هغه به خوازخیل ته وړو له ځي دا خو د غریب وړه دي نو زمونږ د شین کوټه چې دا هغه خوازخیلي دکاندارانو له ځي یو څو دکاندارانو له نو د دې ځینې غریب سړی روانېږي په یوه تروړه پسې هغه 2 تروړې هم نشي اخیستی یوه تروړه علي خوازخیلي ته وبسي خوازخیل ته پسې ځي هغه تروړه هغه ته د 900 روپو نه هم ګرانه پرېوته بل په میلونو کې غنم کم دي غنم به نه ورکوي ما سهار گاډی لېږلی دی میل ته د ننه پورې اوسه پورې دا څه ټایم دی او هغه ته له لوډینګ نه دی شی وړه مال نه راکوي ووایي چې دا کم د دې ځای کم لوکل میلونه چې کم دي لکه که زموږ د خوازخیل د ډوب ته دي ووایي په دغه حواله تاسو څه علم دی د ډوب د میل وایي چې زما سره غنم نشته میل بند پروت دی هغه کوټې وړه زه جوړوم د کوټې وړه چې دي خوازخیل دکانداران له ورکوي او څو دکانداران له ورکوي نور وایي نه په کار و چې د شین وړه چې کوم دي هغه موږ له راکړي موږ په خپل کلي کې غریبانان له ورکو نو که زه 10 ګټم او که 100 غنم ماته په 810 روپۍ په 800 روپۍ تروړه میلاویږي نو دې نه به غریب سړی رواني دیاړۍ له به ځي او که خوازخیل ته به ځي ځانه به وړه تروړه راوړي بالکل مینوالو د مقامي دکاندار خبرې اترې تاسو واورېدې مخکې په بازار کې هم ګرځو زموږ سره اوسئ او زموږ سره د بازار صدر هم ولاړ دی څرنګه چې تاسو ته پته زموږ پروګرام د مهنګایۍ په حواله باندې دی چې یاره مختلف ریټونه چلیږي سرکاري ریټ یو دی خو دلته کې ریټ بل دی ته داسې په دغه حواله تاسو څه وایي ډېره مهرباني افتخار صاحب د ټول نوال زه ستاسو شکریه ادا کوم چې په دې حالاتو کې تاسو راغلئ او دلته د خلکو دا غږ چې دی د اعلی حکومت رسوئ څو پورې چې د مهنګایۍ تعلق ته یا موجوده کوم حالات دي د کرونا وایرس وبا په ټوله دنیا کې راغلې ده او زموږ اعلی حکام بار دا دعوې کوي چې موږ عوام ته ریلیف ورکوو پلانې کوو هر څه کوو خو دلته زموږ ته غټه مسله د وړو په حواله سره ده چې وړه دلته شته دی نه انتهایي کمی دی او کم وړه چې دلته شته ایس صاحب راځي او هغه بار بازار هم چک کوي ماشاءالله خو اصل مسله دا ده چې کم ریټ باندې عوام ته وړه میلاویږي هغه ریټ تیز دی په 1200 روپۍ تروړه عوام ته میلاویږي او زمونږ د ډي سي صاحب له طرف نه چې لکه چاته وړه ګران میلاویږي نو په رسید ورکوي دا ورکوي خو د ټول نه غټه مجبوري دکاندار دا هم د پرون هم زه وګرځېدم نن مې هم د کسانو سره ملاقاتونه وکړو کوم چې د اټه ډیلر دي نو هغوی ما ته باقاعده خپل رسید راکړی دی چې نن موږ ته په 1100 روپۍ باندې میل وړه راکړي دي په 1100 باندې موږ ته راکړي دي نو په 1100 باندې ساري وړه ډاینه موږ د ځینه لګرې وه د پنګورې ته تله نو په ډېر لوی سپارش باندې خو ډاینه 1100 بجو ته هلته ورسېده بیا د هغه طرفه به وړه راغستې په هغې به کرایه هم راځي نو چې په 1100 دی هلته والي څه پې کرایه ورکړي نو دلته به دی بیا څنګه په 1150 باندې خرڅوي خامخا به په 1200 کومې دعوې دغه چې کوي چې یاره سرکاري ریټ چې کم دی 810 روپۍ د کمپین وړه چې کم دی 1050 دي نو بیا دغه حواله دا بیا دروغ دي دا دروغ ځکه دی چې ټول نول خو زه د خپل ای سی سیم نه بیا خصوصي د ډي سی سیم نه دا مطالبه کوم چې صاحبه شین کلی یا د شین علاقه چې دا زموږ سره مضافات دي په زرګاو کې د هغې آبادي ده او ډېر لوی غریب خلک دی نو هغه دا نشي کولی کم سرکاري وړه چې دی وي چې په 810 روپۍ به تاسو ته میلاویږي بیا خیر که په 850 پورې میلاویږي نو هغه موږ ته د سره نه میلاویږي هغه په خوازخیله کې یو څو دکاندارانو صاحبانو له ورکړي دي اوس مې وختي یو کس راته وایي چېرې په 860 باندې پرون ما ته هلته په خوازخیله کې راکړي نو چې په د 860 یې ورکړو خامخا به په 900 خرڅوي دغه سرکاري وړه چې کوم دغه سرکاري وړه دي د هغې حواله دا ده او زما سره دا یو رسید دی نن د پاکستان پر میل تاسو د کیمرې په ایشه باندې خلکو ته ښودی هم شئ چې دا 1100 روپۍ ریټ چې دی دا دې ته لګېدلی دی نو چې په 1100 دی په مینګوره کې والي دکاندار او بیا شین ته رارسېږي نو دلته به خامخا خلکو ته ګران ورکوي نو په دې باندې د ټول نه مخکې خو زه د ډي سی صاحب نه دا مطالبه کوم چېرې تاسو هلته مینګوره کې بله خبره دا ده زموږ څه ډیلران پرون تړي دي مینګوره کې وړه کاته نو هغه ورته وایي چې وړه به موږ تاسو له درکوو په 1100 روپۍ او بیل به تاسو له درکوو جوړو په 1050 باندې هغه ورته دي چې موږ نشو کولی هغه تش راغلي دي خالي راغلي دي
حکومت دعوی کوي چې موږ عوامو ته ریلیف ورکړی دی ښه پیکیج لګولي دي خو دغه طرف ته که موږ رښتینه عوامو نه معلومات وکړو یاره دغه نیسه په دې حواله به څه وایي غواړم په دې حواله به موږ ته ووایو یاره چې د حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې یو خو په دوکاندارانو په عامو خلکو باندې پابندي ده کاروبار لم څوک نشي راوتی بل خبره ده د دیو د ریټ هغه اوړه چې دي نه هغه هم چاته نه میلاویږي مطلب دا دی چې د دیو په سټینډر کې کم میلونه دي کم انچارج دی هغه ته زموږ دا درخواست دی چې خپل میلونه کولاو کړي د خواځخیرې نه په پورته د اوړو بحران زیات دی او نور دکانداران چې دي هغه په دې اعتراض باندې اوړه نه راوړي چې یاره ښکته هغو ته ګران میلاویږي او دلته یې ګران خرڅوي نو بیا هم عوام اعتراض کوي لکه مطلب دا دی چې د هغو ته هم ګناه نشو کولی مشر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر دی خیر دی چې تاسو ښه صحت او ښه ده الحمدلله تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او د شین د خلکو یو اواز پورته کړو دا زموږ د وړو دوکان د خیر دونه وخت خو نه کېږي خو زه د ګوجرالۍ پنجاب نه وړه راغواړم او کله ناکله پکې د سوات د میلونه هم وړه راغواړم خو اوس فلحال چې کم وخت کې د وړو شارټېټ راشي د سوات میلونه یا کوټه چې ورکوي نو هغه زموږ د سنګوټي میل له د ډوب میل له ورکوي او هغه میلونه چې دي هغه موږ له بیا وړه نه راکوي نه وړه راکوي او ښکته د پنجاب نه په اټک کې پوړ والا ووته او پلانکۍ راووته او ډینګۍ راووتو هغو لارۍ نیسي کله لارۍ نه 20 زره علي کله لارۍ نه 13 زره علي لارۍ راپرېږدي خو به هر حال اوس چې دا کم حالات دي نو په دې حالاتو کې بیخي د پنجاب نه وړه بند دي د منګور میلیون له کوټې ورکړل خو منګوره چارباغ دا ځایونه دي زموږ دې ځایونه له چې کومه کوټه ورکړل هغه د ډوب میل له د سنګوټي میل له د سنګوټي او د ډوب میل ته ټلیفونو کې وړه نشته غنم نشته غنم کوټه له پلانکۍ شوه ډینګۍ شوه دولې کوټې ډبلې ورکړلې دولې سنګلې کوټې نه دي ورکړي چې سنګل کوټه دولې کوټه ډبله ورکړله او وړو دا حل په دوکانونو کې یو دوکان کې وړه نشته حقیقت دا دی چې زموږ وزیر اعلی صاحب بل پیکج اعلان وکړ د پیکج اعلان چې ته کین د پنجاب نشه کوم راځي دا غي پکې اعلان وکړه چې یاره پنجاب نه سرحد ته وړل دا خو پاکستان دی یو پاکستان د جدا پاکستان نه دی چې سره د پښتونخوا جدا ده او پنجاب جدا ده او سند جدا ده او بلوچستان جدا ده ته پکې لاول نه لاول دا اعلان وکړه چې کوم د ترانسپورت گاډي چې دي کم چې دغه د لوډینګ گاډي دي او د صوبې ته راځي یا ضلع ته راځي نو چې هغو ته بندیز نه هغه کولاوي او هغه په کولاو سطح باندې چلیږي چې څوک تنګي را تنګي نه یو سړی بیماری ده هر څه چې د خدای پته خدای دې په خپل قدرت ختم کړي تاسو کته شي چې د وړو ریټ سرکار په بار دغه داوا کوي کم چې زموږ د سوات ډي سي دی هغوی دغه وایي چې یاره سرکاري ریټ چې کم دی 810 روپۍ دی او موږ کوشش کوو چې یاره عوامو ته ریلیف ورکړو خو حقیقت تاسو هم په خپله واورېدو حقیقت سره تاسو به څه ول غواړئ یاره جی حکومت خو چې موږ په 810 باندې ورکو خو په 810 باندې دلته چاته نه دي میلاو شي دا دوکاندار زموږ ورور ولاړ دی چې موږ له په کم ریټ راکوي نه دی هم چې تاسو نه 10 روپۍ منافع کوو او یا 10 روپۍ کوم یا 1500 روپۍ کوم دا غي باوجود موږ ته وړه ملایويږي په 1200 په 1300 اگر ټیک ته دا غراغله د حکومت طرف دا غري زموږ سره یو دغه کو چیرې دی خلکو ته دا وړه ملایويږي فیلر کا ملایويږي نو په 1200 موس نه ملایويږي اوس خلک پټیر روان وخت دي چې کې دي شي په 1500 ملاو نشي نه خلک دا غریب کو د کورونا نمبر کو نمبر کې دي شي د غربت د وجنه بمر شي نه دې لپاره یو دغه په کار چې خامخه د خلکو ته د ضرورت اشیاء چې دا کم سے کم ملاو شي او په خریټ باندې ملاو شي